نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري. هرگز تاسو نشي رسیدې کامل نیکی ته تر دې چې تاسو خرج کړئ د هغې نه ستاسو خوښ دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بېشکه نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ یو ورځ داسې نه تېرېږي چې پاکې بندګان سبا کوي مګر پاکې دوه فرشتې نازلېږي. هغه یو فرشته وایي یا الله ورکې هغه چاته چې خرج کوي بدل او عوض، او هغه بل فرشته وایي چې یا الله ورکې هغه چاته چې هغه خرج کول نه کوي تلف او هلاکت کنجوس وي. دا حدیث صحیح بخاری و مسلم نقل کړ. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بر لاس خرج کون کې ورکون کې لاس دا غوره دی د لاندې لاس د کنجوس د لاس نه او د سایل د لاس نه د نه خرج کون کې د لاس نه یا غوښتون کې د لاس نه او شروع کې پاغه چا باندې چې هغه تا ته واپس کیږي د هغې ذمهواري او خرچه په تا باندې ده او غوره صدقه داره چې دا د مالدارۍ د شانه وي. چا چې ځان وساتو الله تعالی به دې بچ کړي د سوال نه، او چې چا ځان مستغني کو الله تعالی به مستغني کړي. رواه البخاري. دا آیت کریمه د سورۃ آل عمران آیت نمبر 92. انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرج کول دا مومن صفت ده. دا کوم آیت کریمه چې تاسو مخکې ما تلاوت کو د دې په باره کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي د صحیح بخاری او د مسلم روایت ده چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا په انصارو کې د ډېر مالو اکثر الانصار بالمدینه مال من نخل کجوري ډېرې زیاتې او د یو باغو چې کله د آیات کریمه نازل شو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نو دی راغی جماعت ته نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د الله رسول زما دا یو باغ دی بیروحانو مې دی بیروحا، دا باغ ما ته ډېر محبوب باغ دی، د دې کجوري ډېرې مزیدارې دي، د دې اوبه د کم کوی چې د هغې اوبه هم ډېرې خوږې دي، او دا جماعت ته مخامخ دی. نبی علیہ السلام به تلو هلتې اودس به کولو هغې کې به کېناستلو، نو دا ماته محبوب مال دی. او په قرآن مجید کې الله تعالی
دا حکم کړی دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نو زما دا خیال دی چې دا باغ ته واخلي او دا ته تقسیم کې به د خلکو باندې، او په دې کې تقریبا 800 کجورې وي. 800 کجورو باغ ډېر غټ باغ دی. نبی علیہ السلام تو فرمایل چې بخ دا کامیابی کار دی وکړو، ذالک مال رائح ذالک مال رابح. دا مال دا ګټي مال دی او دا مال دا تلونکی مال دی، ولیکن دا څه وکړه چې ته تقسیم کا په خپله باندې، په خپلو اقاربو رشتہ دارو باندې تقسیم کا، چې تا ته محبوب مالدار او ته د الله په لار کې خرج کړې نو ته به خرج باندې پوهېږې. به کم خلک چې محتاج دي بس هغوی ته حواله کړه. د ایمان سره تقوا، د ایمان سره امتحان او د ایمان سره سخاوت دا لازم دی. په تیر شوي زمانه کې د پیغمبران نه واخله او د هغوی صحابه چې څومره د ایمان چې کوم دی نو څه دي کلک دي، دومره په هغوی کې امتحان دی او دومره امتحان ته کلک دي، او چې څومره امتحان ته کلک دي دومره سخیان دي. نبی علیہ السلام د ټول نه زیات سخي و، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول نه زیات سخي و، عمر فاروق رضی الله عنہ ټول نه زیات سخي و. څومره چې د هغوی ایمانداري وه دومره سخاوت و، څومره چې یره وه دومره د هغوی سخاوت و، څومره چې په اندرون کې مضبوط و دومره د هغوی سره امتحان و دومره ورسره سخاوت. د دې وجې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سخي خلقو ته نږدې دی، الله ته نږدې دی، جنت ته نږدې دی، د جهنم نه لرې دی. بل طرف ته کنجوس دی، د خلقو نه لرې دی، د الله نه لرې دی، د جنت نه لرې دی، جهنم ته نږدې دی. او هغه سخي چې هغه جاهل وي، نسبتاً دومره پوه ورسره نه وي، نو د هغې سخي نه د هغې کنجوس نه چې هغه ځان ته ډېر عابد وي او ډېر پوه وي د هغې نه بهتر دی. د هغې وجه دا چې د دنیا دا مال دا یو زندگی ده، رزق الله تعالی ذمہواري په خپله اخیستلې ده. دا نه چې الله تعالی به چاله رزق نه ورکوي، لیکن دا دارالامتحان دی. پر دارالامتحان کې امتحان اخلي، د غریب نه د هغه د غریبۍ په صفت کې امتحان اخلي، او د مالدار نه د هغه د مالدارۍ په صفت کې امتحان اخلي. ګورو چې مالدار څنګه دی، د غریب په غریبۍ پورې خاندي، د بیمار په بیمارۍ پورې خاندي، د محتاج په احتیاج پورې خاندي، د یو قرضداري په قرض پورې خاندي، په پورې ټوکې مسخرې کوي. او که نه دی داسې سخي دی چې دی خاندي نه، د سره احساس دی دا سړی ولې بې عزته کېږي، د ده را بې عزتي ختمول غواړي، عزت کې بدلول غواړي، د ده را قرض ختمول غواړي چې دی د قرض نه څه شي بالکل پاک شي، لکه قرض خو شی نه دی. دی بیمار دی، دی محتاج دی، ده ته ضرورت دی، دا یو دینی کار دی، دې ته ضرورت دی، دې طرفونو ته ګوري، دې ته مسلمان وي. د دې وجې نه صحابو دا صفت و چې کله به جومات نه وتل چاپېره جومات کې به یې وکتل ودرېدل چې څوک محتاج شته، چا د ځان سره بوځي، د روټۍ بندوبست ول وکړي، د هغې د شپې بندوبست وکړي، د هغې د خوراک څښاک بندوبست وکړي، د هغې نور څه ضروریات یې هغه پوره کړي. نور نبی علیہ السلام به فرمایل چې زه دا نه غواړم دنیا سره مې نه لګي. یو وارې چې دی نو هغه په جومات کې د بحرین نه چې کله مال لاغی که نه بحرین، نو د مسجد نبوي دا صحن چې دا سونه ونه ډکو، او نبی علیہ السلام چې وکتله چاپېره بانډونه خلک راغلي وو، سار وختي سار مانځه له رسېدلو، نبی علیہ السلام چې سلام وګرځو لږ مسکی شو وخندله، ډېر د وخته راغلی په خپل حق پسې، هغوی هم وخندله یا رسول الله ویل بس تاسو اطلاع کړې وه خبر شو رالو، داسې نه چې د مال سره شوق زه وکړم، حق یې سوال نه کو، بیت المال کې حق. نبی علیہ السلام هغه راووتلو، او چې کله نور ساخت ته رسېدلی نه و چې هغه ټول صحن چې کوم د سونو ډکو د روپو اشرفو هغه ټول ختم شو، ډېرې ولاړو هغه ختم شو، چې په هغې حضرت عباس رضی الله عنه هم راغی که نه، حضرت عباس رضی الله عنه راغی، نبی علیہ السلام ناستو، ورته وایي چې زما هغه حقو کومه حقو تا چې زما په زمانه د عقیل پیسې اخیستې ستا را ترز وینو په جنګ بدر کې چې کله حضرت عباس رضی الله عنه گرفتار شو، نو د حضرت علي رور چې کوي د هغه نه مشر و عقیل هم گرفتار شو.
نو چې کله عقیل گرفتار شو نبی علیہ السلام چې راغی اوله خو سار چې کومه ګیله وکړه تاسو بیګا زما تره داسې کلک تړلی و چې ټوله شپې پر یاد کړی دی یو طرف ته د هغه جامې سیرې دي نبی علیہ السلام نه 2 کاله مشر و یو طرف ته جامې سیرې دي ټول کمیس یې سیرې دی تار دی زخمیم دی بیا تاسو دومره کلک تړلی دی چې ټوله شپې پر یاد کول ما بیګا خوب نه دی کړی خو لیکن نور قیدیان هم تړلی شو نو ما څه نه ویله نو لږ غصه وتړی خیر دی نو یا رسول الله پرېږدو ایستې نه پرېږدی ما وې تړی خو تاسو ته پته نشته دی چې تره چې کومه دی نو دا د پلار څانګی او چې پلار نه وي نو تره چې کومه دی نو پلار نو عم سین و ابي تره چې کومه دی دا خو د پلار څانګه ده بیا د هغې نه بعد چې دی نو عبدالله ابن ابی خپل کمیس راوړو ځکه چې حضرت عباس رضی الله لوړ دنګ و خپل کمیس یې ول ورکړ بیا نبي علیه السلام ځکه هغه ته په دې قبر کې چې کوم خپل کمیس ور واغوسته او لاړې ورته دی هغه بدل ورکو چېرې زما تره سره کومه کمیس و هغه د عبدالله ابن ابی و چې پاتې شي دی منافق نو هغه ورته ویل چې ته به خپل پیسې م ورکړې دیت دا کومه فدیه چې دا به ورکړې او ورسره د وراره فدیه به دې ورکړې نو هغه ورته ویل چې وراره زما دی یوازې اوس تا تره زوی نه دی د ابوطالب صاحب زوی نه دی او دا د حضرت علي ورور نه دی خو زما نه چې غواړې بل چې دی نو دغه نه دی د دوی نه وغواړه که نه په خپله ته ورکړه که نه اول چې نه ته به ورکړې خټیک به ورکړې ته مشرک یې او دا مشرک دی تاسو دواړه یو یې موږ تاسو ته جدا یو ترونه هم یې خو نور هم جدا یو پیسې به ورکړې نه ورته زما څخه پیسې نشته دی وایي ستا پیسې نشته هېڅ هم څه نشته ویل نه وایي تا ام فضل چې هغه د شپې په توره تیاره کې د کوټې په ګوټ کې کومه خزانه خښوله په مکه کې او تا ورته وویله چې که ژوندی رالمه نو راوی به باسمه او که ژوندی رانه نو به بل چا مې پیرزونه ده دپه نښه ده وایي تا د چا ویل دي دا خو صرف یو هغه یو زه او نه چې دی نو څوک راغلی دی مخکې زمانه نه بل څوک و هغه راغلی نه ده نو تا دا اطلاع چا درکړه نه ورته دا مال هغه چا راکړه هغه ذات راکړه چې هغه ته هر څه عیان دي دا اطلاع مال الله راکړې ده صحیح ده په دغه ټایم کې دی پټ مسلمانو نبی علیہ السلام ورته وایي چې دی وراره عقیل فدیه به ورکې نو بس ویل چې ورکې نو څه دي خیال دی بیا سوال کوم په مکې کې به سوال کوم هلکه ته سوال کې که ته هر څه کې آخر ورته ویل چې نه یې پرېښودو زه چې بیا ته اسلام قبول کړو که نه تعالی به زه بیا ډېر هر څه درکړم ځه خو فدیه به اوس ورکې فدیه یې واخېسته چې فدیه یې واخېسته چې دی مسلمان شو نو اوله خبره زکات راله او چې زکات خبره راله حضرت عمر ورغی او چې 3 کسان زکات نه ورکوي څوک زکات نه ورکوي یو چې کوم دی خالد رضی الله عنه زکات نه ورکوي نبی علیه السلام ورته خالد ته زکات اخلي خالد سره دي څه د هغه خو چې سم مال دی هغه ټول جهاد ته وقف کړی دی نو د هغه سره څه دي ته به څه شي لځې اوس کم شی وقف کړی تر هغې زکات تې اخلي د وقف زکات خو نه هغه دا په لاس کې نه دی ویل دویم کوم کس دی ویل دویم چې دی نو هغه ام جمیل دی ویل او ام جمیل خو زکات نه ورکوي چې هغې باندې الله او رسول احسان وکړو غریب و مالداره شو معنا دا چې پټ پته کې څه دي منافقت دی پکې ویل بل څوک دی ویل بل ستا تره دی یا رسول الله هغه زکات نه ورکوي وایي څه وایي چې ما په بدر کې فدیه ورکړله د عقیل او دی دې ورکوي زه نه ورکوم نبی علیہ السلام ورته ویل چې تره دی نو تره خو زما د پلار څانګه ده اوس په جنګي بدر کې مې د فدیه څه اخېستې ده چې مسله یې جوړه کړه نبی علیہ السلام ولا د 2 کالو زکات ورکړو ډبل زکات یې ول ورکوم دا واخله دا د هغې زکات شو د بل طرفه زکات ورکول هغه داسې انکار نه کوو چې زکات یې نه ورکوو خو هغه ویل چې ما فدیه ورکړې ده او ته به زما زکات ورکړې اوس چې دلته مال راغی د بحرین او د فدک نو دی بیا راغی ورته وایي یا رسول الله وایي زما هغه پیسې چې ما چې هغه د عقیل هغه ورکړې وایي زه څادر خور کوم زه والا بس دې څادر خور کو پیسې پکې ږدي سونا سونو خښتې رالي دا پکې ږدي نبي علیه السلام ته ګوري وایي دې بوډا ته اوس ګوره څادر یې ډکو چې اوچته یې اوس اوچتولی نه شي په منونه پکې اچول دي نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله ته چا ته وایي چې ما سره ویسي که نه ویل نه په خپله به یې وړی نو یې ورته وایي چې ما ترې راوچت کړي که نه په خپله یې اوچتې نو یې تېره سره ویسه که نه وراره دی که نه دلته اوس د رسول خبره نه د وراره خبره ده وایي تېره څه ویسه وایي نه زه هم داسې نه وړم په خپله به یې وړې ویل تېره ته راوچت که ویل زه درته نه اوچتوم په خپله به یې وړې بس د دې یوه خښته ختمه شي بیا ورته زور کو بیا دروند دی بیا یې بله لرې کړه آخر دا چې ځکه چې سونه چې 6 دړۍ 8 دړۍ هغه په اوږه کول خو هم غټ کار کوي که نه آخر چې کله صادر راتاو کو اوچتې کو په دې کاهل د 60 تاغوټ رندې د کاهل وي په دې باندې کېښودل نبی علیه السلام تقسیم منی کړی دی او ته ګوري ستاسو دې بوډا دې هیرس ته پام دی په سپینه ګیره باندې دې هیرس ته پام دی چې اوس صادره د سونه وړو کو کور ته یې وړو
نو چې کله هغه پناه شو نو بیا چې د سره نبی علیه السلام له تقسیم کوي ټول مال چې کومه دی د ساخته پورې څه شو هغه تقسیم شو. اصل خبر هم دا چې نبی علیه السلام فرمایل چې که دا غرض ما څه د سرو زرو وي که نه دا هم زه نه پاتې کوم، دا به زه تقسیموم. ښه زندګي تېرول پکار دي. ښه زندګي د دې خبرې نوم نه دی چې په خپله ښه وخوره. ښه زندګي د دې خبرې نوم یې په خپله ښه واغونده، په خپله ځان له ښه ځګی جوړ کړه. دې ممانعت نشته په شریعت کې، د دې ممانعت نشته. ښه خوراک، ښه جامې، ښه کور، ښه ګاډی، ښه رزق، ښه زندګي چې حرام نه وي، ناروا نه وي، ناجایزه نه وي، ګناه نه وي، د دې هېڅ پابندي نشته دی په شریعت کې. لیکن دا ښه زندګي نه ده. ښه زندګي دا رایي تر بل د زندګۍ خیال وساتي، د غریب د زندګۍ خیال وساتي، د مسافر د زندګۍ خیال وساتي، د قرضداري د زندګۍ چې کوم دی خیال وساتي، د یو محتاج، د یو بیمار، د یو بې کسه بې وسه د هغې خیال وساتي. دې ته ښه زندګي وایي. په دې وجه باندې هغه خلکو سره مال ورسره و، لیکن د خپلې زندګۍ په ځای باندې به د بل زندګۍ ته ترجیح ورکوله. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. که محتاج به هم به بل ته توجه ورکوله، خپله زندګي به څه وه دا به وروستو وه. لہذا خپله زندګي هم جوړول پکار دي، خو د نورو خلکو زندګۍ ته توجه پکار. تاسو ته پته را کله چې په سړي باندې تکلیف راشي که نه، تکلیف نه مخکې چې دې په راحت کې څه وکړي، په تکلیف کې پکار راځي. او بلکې په دې وخت کې دا خو هر یو انسان ته چې کوم دی ښکاري، دا خپل ښه ورته ښکاري. د چې د چا سره ښه کړي دي، یو ملګری دی کیدای شي په جومات کې ناست وي، هغه ملګری چې کوم دی ما ته یو ځل ویلی چېره تاسو یو ځل ویلو چې سړی په ښه حالت کې چا سره ښه وکړي که نه په بد حالت کې ولې په کار راځي. ویل هغه شی بالکل زما سره 2-3 ځله د مرګ نه چې کوم دی نو زه صحیح بالکل بد شوی یم. ما به سوچ وکړي چې که رښتیا دا ما پلانکي وخت کې داسې چل کړی و، نو الله تعالی ما ته هغه بدل دلتې راکړو. په دنیا کې هم بدل ورکوي، آخرت کې هم بدل ورکوي. دا نه چې په دنیا کې بدل ورکوي آخرت کې بدل نه ورکوي. لہذا په دنیا کې هم بدل ورکوي، په آخرت کې هم بدل ورکوي. زموږ زندګي به ښه زندګي دا وي چې موږ د بل خیال وساتو، بل ته نظر وکړو، چېرته سپک ګورئ، چا ته مه ګورئ، چا ته به سپک نه ګورئ، مظلوم ته به سپک نه ګورئ، بیمار ته به سپک نه ګورئ، محتاج ته به سپک نه ګورئ. او دا هم مه وایئ چې دا ښه دی مړه هسې سوالونه کوي، نه کیدای شي دا ښه نه وي. ته خو ته ښه وې خو دا ښه نه وي. ته ورته چې کومه دی نو ښه وې هغه محتاج وي. او په دې خپل سوچ کې که ته مالداره دي کومه دی څه شي ورکړي. نبي علیه السلام چې دی نو هغه یو صحابي یا رسول الله ما خو د شپې خرچه وکړه، خو د یو سارق په غلا کې راغله. رسول الله ورته وفرمیل هغه به د غلا نه بچ شي که نه، یا به غلا نه کوي. احساس به ورته وشي چې ته وګوره خلک د شپې چې کوم دی خرچې کوي او زه په غلا پسې ګرځم، وګټه او بل له ورکه ته په غلا پسې ګرځې. لہذا د مؤمن صفت دار چې دی به څه وي، دی به سخي وي. د دې وجې نه بېشماره صحابه تابعین د هغوی زندګي چې وګورې نو هغوی دا کوشش کړی چې د آیات کریمې کله واورېدلو چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نو بیا هغوی دا کوشش کولی چې کوم محبوب شی دی چې هغه د ورکولو قابل دی. داسې مه وایئ چې بعضې محبوب شیزونه داسې دي حافظ ابن حجر وایي چې د ورکولو قابل نه دي. خبره پوه شوې؟ ایمان چې کوم دی څوک چاله نه ورکوي، نه عمل صالح خپل څوک چاله ورکوي، نه فرض که یو سړی دی د هغه ماشوم زوی دی د هغه محبوب دی خوښ دی هغه چاله ورکوي، نه چې کوم دی نو مور پلار چاله ورکوي، نه چې کوم دی ښځه چاله ورکوي، نه خاوند چاله ورکوي. دا بعضې کارونه چې دي نه هغه نه ورکړی کېږي. دې نه مراد هغه دی چې هغه شي چا ورکړی کېږي بل ته، شرعاً هغه جایز وي. هغه محبوب شیزونه هغه بل ته ورکړه چې هغه ګناه نه وي. شریعت کې چې کوم شی محبوب دی نه به ګناه نه وي، نه هغه بل ته ورکړه. نو صحابه بیا دا کوشش کولو چېرې کوم شی محبوب دی ما ته چې هغه ورکړم. زید ابن حارث رضی الله عنه راغی، امام طبري سیوطي نقل کوي، د هغه یو اس و د هغې نوم و سبل، ډېر زیات ورته محبوب و. نو دی ورغېدل او هغه اس چې دی نو نبي علیه السلام ته یا رسول الله زما ډېر خوښ اس دی به چاله ورکړه. نو هغه داسې کتله اسامه رضی الله عنه د هغه زوی دی، هغه ته یې اواز وکړو اسامه راشه، دا اس واخله ستا شو. دی ایسته خفه شو، او یا رسول الله دا خو ته زما زوی له ورکړو. نه هغه ورته ویله خو ستا کار خوښ و نو اوس ستا به دې کې څه کار دی، خو بالغ هلک دی او محتاج دی. و چې بالغ دی او محتاج دی نو ستا اس چې کومه دی نو هغه ماته له ورکړو، ته ولې خفه کېږې؟ دا خو سره پریشاني خبره نه، ستا کار وشو، الله ته چې کوم دی قبول شو، رسول الله چې کوم دی قبول کو او په ښه لار کې ولګېدلو، دا هغه ته محبوب. دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به هغې به وینځې اخیستلې، ابو موسی اشعري رضی الله عنه ته ولیکل جلولا چې کومه دی نو یو علاقه دی، یو ښار دی چې هغه کله فتح شوی هلته یو وینځه دا واخله، خو چې د ټولو نه ښه وینځئ. کله چې راله حضرت عمر ته وکتل چې واقعي تا خو ډېره ښه وینځه ده، وایي چې زه ته ما د الله دپاره ازاده کړې. ما وایي چې داسې یو کار کوم چېرې الله راضي شي،
هغوی به دا سوچ کړ هر دی د هغوی خو ټول اعمال داسې وو د الله د رضا دپاره وو مونږ خو د 15مې صدۍ خلک یو ډېر بیکاره یو کمزوري یو چې په دې وخت کې داسې یو کار وکړو چې د هغوی د زرمې حصې برابر نه لکمې کروړمې حصې برابر نه غټه خبره ده هغه ټول اعمال داسې کول نو ورته وایي چې دا ماته محبوب دی عمر ابن عبدالعزیز په باره کې امام قرطبي رحمه الله نقل کوي د آیات تحت چې هغه به دغه چې دي ګني به اخیستل سکر او دا به ورکول چا ورته ویل چې ته دا خلکو له ورکوي چې دا ماته ډېر محبوب دی زما په خپله ډېر خوښ دی د دې وجه نه زه یم چې یاره دا یو محبوب شی دی ماته دا څه کم دا خرچه کړم دا وجه وه چې هغې خلکو ایمان برابر و ایمان علامه ذهبي نقل کوي سیر اعلام النبلا کې لیس چې کومه دی یو تابعي دی لیس مخکې مې دا ویلي دي لیس تابعي دی دی په جومات کې ناست دی دا نه چې جومات ملا چې کومه دی په خپله دې خرچه نه کوي جومات ملا دې هم خرچه کوي خپل جب ته لاس وړه ټیک ده چې یو سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي او د هغه په وجه باندې بل ته امداد ملاو شو ته به ثواب ملاویږي لیکن که فرض که دی په خپله باندې د جب مالک دی او د پیسو مالک دی او خرچه نه کوي نو دی کنجوس دی بیا د ایمان بیکاره دی چې بل ته وایي ته ورکړه په خپله خرچه نه کوي نه په خپله دې هم کوي خپل وس مطابق ورکوونکی که دی د بل نه غواړي بل له ورکوي د بل لپاره چنده کوي نو چې په خپله څومره وس کېږي نو هم له پکار دی لیس چې کومه دی نو دا بهترین تابعي دی جومات کې ناست درس کوي یو بوډۍ ابۍ جومات دروازې له راله او आवाज یې وکړو دی ورته ویل چې خیر حاجت سره و چې زما زوی بیمار دی ماشوم دی او حکیم او طبیب ورته لیکلی دی چې دله یو پیاله شهد ورکول غواړي دې سره به دا ښه شي اوس یو پیاله شهد نه میلاویږي ما ټوله دنیا پره کړو چا څوک نه راکوي نشته نو چا راته ویل چې دوی سره ورسره دي هغه د شهادو تاجرو نه دی صحیح ده یو کس ته ویله غلام ته شاګرد ته ویل چې ته پاسه یو مشک چې کومه دی نو هغه ځان سره ویسادي بوډۍ به یې کور ته ورسوه او سره مشک ویوړو یو مشک چې دی کمزوری مشک دا 50 سیره وي او مضبوط چې دی نو دا 80 سیر وي 80 سیره نو 80 سیره نه 50 سیره کا 50 سیره پورا یو پوخ من دا شهادت سره هغه ویوړه اج واپس راغی ته چې استاد محترم هغې یوه پیاله غوښتلې و تا ولې چې کومه دی نو یو مشک ورکړه نه هغه پورې وخندله ویل هغې د خپل ظرف مطابق چې کومه دی نو غوښتلي وو ما د خپل ظرف مطابق وله ورکړه او الله تعالی ما ته د خپل صفت مطابق راکړي ته نه پوهېږې وایي څنګه وایي د هغې په ذهن کې د هغې په سوچ او فکر کې یو پیاله شاه ډېر زیات و زما په ذهن کې زما د دې شهادو مطابق یو مشک هېڅ شی نه دی هغې د خپل ظرف مطابق وغوښتل ما د خپل ظرف مطابق ورکړه الله تعالی د خپل سخا د جوادیت او د خپل صفت مطابق ماله راکړي دي د خپل صفت مطابق یې راکړي دي چې زه 10 مشکه غواړم هغه 1500 راکوي 1500 غواړم الله زر راکوي نو په دې وجه باندې زه څومره خرچ کوم دومره الله تعالی ماله راکوي ځکه خو رسول الله فرمایي چې ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان هر ورځ دو فرشتې چې کومه دی راکوزیږي یو فرشته دا اعلان کوي پروردګاره کم خلق چې په دې انسانیت باندې رحم کوي د دې عاجزانو فقیرانو دې کمزورو خلقو د دې بې وسه او بې کسو باندې چې کومه دی نه خرچې کوي یا الله بدل وله ورکړه و چې فرشتې وایي بدل وله ورکړه چاته وایي الله ته چې بدل وله ورکړه د هغې بدل پته نه لګي څومره وایي دعا د فرشتو ده او قبوله ده او بدل وله الله ورکوي اوس الله تعالی چې کومه دی نه خو جواز ذات دی الله تعالی کریم ذات دی د خزانو چې کومه دی دا کمی نشته دی نو چې ته 1 روپۍ ورکړې نه الله تعالی څومره درکوي ډېر خلک داسې دي چې هغه وایي ما دومره ولګولې الله تعالی د هغې نه زیات دومره راکړې ایمان برابرول پکار دي ایمان او عقیده چې د برابر وي یقین دی برابر بیا به الله درکوي تیره دې لپاره مه خرچ کوه خو تاله به الله تعالی درکوي او هغه بله فرشته اعلان کوي پروردګاره یو سړی دی مال ورسره شته حق ورسره شته فرض ورسره شته واجب ورسره شته ضعفا او کمزوري مستحقین شته جماعتونه دي مدارس دي مسکینان دي یتیمانان دي بیماران دي قرضدار دي محتاج دي صادره خور کړه او د پغلار باندې روانو سترګې پټې کړې حال دار په جب کې ورسره چا سره چې نه کنه زړه کې اراده را لمبه الله تعالی هغه بدل ورکوي خو یو سړی وس کیږي نو دا وس مطابق چې د امدادو کې د سترګې پټې کې بده باندې تیریږي نو په دې فرشتې اعلان کوي پروردګاره دا انسان د سره فرایض ورسره وو د سره زکات ورسره وو د سره حقوق ورسره وو د سره مال ورسره وو د جبونه ډکو
دی محتاج نه و، دی فقیر نه و، دی قرضدار نه و، دی مسکین فقیر ته کتل او نه ورکولې خرچې. یا الله وای خلدي طلب پې کا که دی زمانه په دنیا کې طلب نه شو که نه، دی پکې بې حسه شي، دی پریشان شي، دی به چې کوم دی په غمونو کې اخته شي، په ټینشن کې به اخته شي، آخرت خدا پرېږده او برباد. امام ابو حنیفه رحمه الله تاریخ بغداد خطیب بغدادي نقل کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر سخي انسان و. امام ابو حنیفه رحمه الله یو وارې امام ابو یوسف چې دی نو په لارو کې منډې تړلې والی یتیم و، 9 خویندې وې، بوډۍ مور یې ده او دی د 9 کالو یا د 13 کالو دی. په دغه وخت کې چې دیاړي مزدوري کوي ځکه یې څه خوراک راوړي هغه خپلو خویندو له. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته آواز وکړو بچې دلته راشه، ستا څه نوم دی؟ ابو یوسف. ابو یعقوب. ستا پلار مړ دی، یتیم یم، څه کار کوې؟ دیاړي مزدوري کوم، خپلو خویندو له خوراک کوم. 9 خویندې مې دي، څه مشرانې دي او څه وړې دي او یو بوډۍ مور مې ده. او سبق نه یم، سبق نشم ویلی. راځه شابه جومات ته راځه. د لاس نه یې ونیو او رایوستو، جومات کې کېنولو. په دې کاته بوډۍ ابۍ خبر شوه، مور یې پسې راله، اواز یې ورته وکړه نعمان ته څه کوې؟ ته خو مالداره کروړپتي سړی، ته په پیسو باندې څه کوې؟ دا خو زما یو ماشوم دی، 9 لوڼه مې دي، محتاج یو یتیم دی، موږ څه کوو؟ هغه ورته ویله ته ځه کور ته او دا به سبق وایي. بېغمه شه. کله چې هغه تلو یو خلطۍ وله ډکه ورکړه د روپو، وایي دا واخله دا دې مور له ورکړه. کله دا ختمې شوې بیا به ما ته ووایې. هغه وایي چې زما 9 خویندې، د دوی ودونه ټول امام صاحب وکړه، زمونږ ټول څه چې خرچه وه دا ټول امام صاحب کوله. او بیا راته یو ځل ویله چې سبق وایه، بیا به د بادشاهانو سره ناستې پالودې به خوري. نو بیا د منصور بادشاه سره دی قاضي شو، بیا هارون رشید سره قاضي شو. د هارون رشید سره ناست دی. هارون رشید چې کوم دی کور کې ویله چې یو 2 لوښي چې کوم دی د بادامو د پستو چې کومه فالوده وه هغوی به ویله دا تیاره کړئ راولېږئ. یو قاضي وقت ته یو ماله دی په ښی طرف په کرسۍ ناست دی او بادشاهي وقت چې دی خلیفه په ګس طرف ناست دی. ځکه هغوی به قدر کوو د قاضیانو د دې علماو. چې کله ورته دا دواړه کېښودلې بهاولی شیخ صاحب، ځکه چې ما په کتاب کې نه لرو قصه هغه کړې ده. نو هغه ویل چې کله ورته کېښودل نو ابو یوسف په ژړا شو. اول یې وخندل بیا په ژړا شو. هارون رشید حیران شو چې دومره غټ قاضي او قاضي وقت چیف جسټس څنګه جل اول خاندي بیا جاړي. نو هغه ورته ویل چې ومې خندل په دې باندې چې دا خپل استاد پیشنګوي یو دم ټیک شوه او وژړل مې په دې باندې چې هغه استاد مې وفات دی، هغه راته یاد شو. نو ورته چې دا به کې دا د خلکو سخاوت و. ما نن دا خبرې ځکه وکړې چې دا میاشت چې کومه دی نو په دې کې عام طور باندې خلک چندې کوي، چا ته سپک په نه ګورئ، بیمار ته سپک مه ګورئ، سوالګري ته سپک مه ګورئ، محتاج ته سپک مه ګورئ، د چا په محتاجۍ پورې خندا مه کوئ، که نه وری وبه خاندي په موږ پسې بیا خلک. لہذا په دې میاشت کې دې ته د بېوسو د بېکسو د بیمارانو د چندو میاشت وایي. دا نه چې دا میاشت الله دې لپاره پیدا کړله، خو لیکن عام طور باندې په دې کې چندې کېږي، عام طور باندې خلک زکاتونه په دې کې ورکوي. نو که مخکې زکات ستا پوره شوی او که وروستو پوره کېږي هم ته زکات مخکې ورکولی شي. لہذا زکات چې ورکوئ ما مخکې تاسو ته ویل چې ورته وایي دا زکات دی چې ورګزاروئ ما